Quran Quran dai samang iman iman Raulu Muhammad Nabi Shamtrina kurban kurban Shamtrina kurban kurban أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعين محترم لفظي ترجمه او ورسره مختصر تشریح ان شاء الله زمون په درسونو کې به بالکل اختلافي خبرې نه تاسو کته شي دا 26 نمبر درس دی اول نه تر اخره پورې یو اختلافي خبره هم نشته او حتی الوصب ان شاء الله د هر لفظ بیل بیل ترجمه کیږي ولقد وخامخ پتاکید سرا انزلنا نازل کړه مونږه الیک تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ابن کثیر رحمه الله ویا دا ابن عباس سے قول ذکر کیا هذا جواب لابن سوریا دا جواب د ابن سوریا دی حيث قال کله چې دویل لرسول الله صلی الله علیه وسلم یا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه تا داسې شی باندې راتله نه دی کړي چې مونږ تا وپېژنو وما انزل عليك من آیه بینه او پتا باندې داسې شی هم نه دی نازل شوی او اخکارا واضحه تفصیلی شی فنتبعك چې مستتا بيداریو کو بل تعالی جواب کوي ولقد خامخ پتاکید سره انزلنا نازل کړي مونږه الیک ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیاتنا بینات منا واضحات مفصلاتنا واضح آیاتنا تفصیلی آیاتنا بالحلال والحرام حلال و حرام پکې بیان شوی دی والحدود والاحکام حدود او احکام پکې بیان شوی دی وما يكفر كفر نكي بها بدي آياتنا بانده إلا الفاسقون مگر فاسقان كفر كي الخارجون عن حد الإيمان چه خارج دي دا إيمان دا حدنا او كلما يهر كلا چه دي يهود عاهدوا وادا کړي دا عهدن په وادا کولو سره کوم یو واده دا واده کړي ولئن خرج محمد ليؤمنن به کله چې محمد صلی الله علیه وسلم راشي موږ به ایمان راوړو فلما خرج كفروا به کله چې راوتونو کفر یو کو په پیغمبر علی السلام باندې او كلما يهر کله چې دی عهد واده کړي د يهود عهدن په واده کولو سره نبذه من يطرحه یعنی پریخي دا یا نقضه مات کړي د غیلرا فريق يودل منهم د يهودنا بل اکثرهم بلکې اکثر د دین لا يؤمنون ایمان نروړي ولما اركل جاءهم چراغ دلر رسول من عند الله د جانب د الله نه داسې رسول مصدق چې تصدیق کوونکی دی لما دغه کتابونو معهم چې دي سره دي نبذ نو وی غرزولو فریق یودلې من الذين دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شوی کتاب الله کتاب د الله یو غرزولو ورا ظهورهما خلف ظهورهما رست د شاګانو خپلو دا تمثيل دی ګوره په حقیقت باندې حمل نه دی دا یو مثال دی لکه زما خبره دی ونه منله یعنی زما په خبره دی عمل ونه کړو وراء ظهورهم خلف ظهورهم رستد شاگان خپلو داسې شاته ورزولو کانهم لا يعلمون لکه چې دی بړو پوهیږي نه دویمه شوبه د دې ذکر کوي الہ العالمین دی ویل پیغمبر علی السلام ته مونږ ایمان ځکه نه راوړو چې ته د سليمان علی السلام صفت کې او سليمان علی السلام الله یعذ بالله ساحرو سليمان علیہ السلام دا چل دی سره کړو چې ټول د سحر آلات او کتابونه دین راغستی وو او د تخلان دی خخ کړو کله چې سليمان علیہ السلام وفات شو نو دی دا اعلان وکړو دا आवाज خورکا یا رسول سليمان علیہ السلام الله یعذ بالله ساحرو دا ټوله بچای په سحر باندې چلولا جواب کوي رب کریم داغه وتبعوا دی يهودو تابعداري کړی دا ما دا غستتل الشياطين منتلت الشياطين چې لستلو به شیطانانو على ملك سليمان على عهد ملك سليمان په زمانه د بچای د سليمان عليه السلام وما كفر سليمان من ما سحر سليمان سحر نو کړي سليمان عليه السلام سحر حلال ګڼل کفر دی پنيز د امام ابو حنیفه رحم الله او عمل د سحر چې دی هغه حرام دی
او بعض علما ورته کفر وای او تعلیم د سحر چې دی عند البعض کفر دی نو کفر دی نو وما کفر منا کفر نو کړي سليمان عليه السلام ولكن الشياطين لیکن شیطانانو کفرو کفر کړي به استعماله په استعمال د سحر باندې يعلمون چې خودنه به کوله الناس خلق لرا السحر د سحر تعلیم به ورکول خلق لرا وما انزل دی وما انزل کې ډېر کم علما وایي چې دا ما نافیه ده یعنی نه دی نازل شوی دا سحر علی الملکین په دو فرشتو باندې خو اکثر علما وایي چې دا ما موصوله ده په معنا د الذي سرا وما وهغه سحر انزل چې نازل کړي شوی علی الملکین په دو ملائکو باندې ببابل چې په بابل خاریه کې وو یعنی عراق کې د بخاریا هاروت و ماروت وما يعلمان او تعلیم خودن بین ورکولا من احد من زائد دے احدا یو کس لرا حتی تدی چی یقولا ویل بدی دوانو فرشتو انما یقینا خبر دادا نحنو منچیو فتنة منا اختبار امتحان یو چون کی دا سیر خلقو نپی جندو امتحانا فرشتو دنیا تا روڑو دا سحر او دا به ویل ګوره دا سحر مکوي ګوره دا ناروا کار دی نو امتحانن په دنیا کې پاتې شو دا سحر چې څوک کوي او څوک نه کوي نو دې فرشتو به ویل چې انما یقینا خبر دادا نحنو مونږ چې فتنه منا اختبار یو فلا تکفر پس کفر مکوي تاسو په تعلیم د باندې یعنی تعلیم پروا غنلو د دې باندې فيتعلمون پس دی خلقو بزدکړه کولا منهما د دې دوانو فرشتونه هاروت او ماروتنا ما هغه سحر لرا يفرقون چې جدای به راوسته به په دې سحر باندې بین المرء په منځ سړي او زوجي او په بیبي دغه کې د خزي او د خاون په منځ کې به جدای راوسته رب کریم فرمای وما او ندی دی هم السحرة دا ساحران بضارین ضرر رسون کې به بالسحر په سحر باندې من احد احدا من زائد دلتا یو کس لرا الا مگر باذن الله باراده الله په اراده الله تبارک وتعالى ويتعلمون او دیز دکی رب کریم فرمائی ما غس يضرهم چې ضرر رسیدي لرا فی الاخرته په آخرت کې ولا ينفعهم او نفع رسیدي لرا فی الدنيا په دنیا کې رب کریم فرمائی ولقد خامخ پتا کی سر علمو پویو اشارت الى اليهود اشاره د يهوديانو ته يهوديان او مشران د دې پویو لمن هغه چا اشترى من يختار چې غرقه السحر سحر لرا ما له نشته دغه انسان لرا فی الاخرته په اخرت کې یعنی فی الجنه په جنت کې من خلاق منع من نصیب صبرخه دا مشران پویو په ولا بئس ما ډیر بد دی هغه ولا بئس او خامخا پتا کی سره بد ما هغه د شرو منا باو چې خرڅ کړي دي به پاغي باندې انفسهم منا حظ انفسهم حسد نفس نخبلو حيث يختاروا السحر والكفر چې دي مختار کړي دي غوړه کړي دي سحر لرا او کفر لرا على دین الحق په دین حق باندې لو كانوا يعلمون کچره دي پوي دي ما تعلموه نو تعلیم د سحر به نه کړي ها لاندې وای چې ولقد علموا خامخا پتا کې سره دی پویو او بیا وای اخري آیات کې لو كانوا يعلمون کچره دی پوی دي نو اول ولقد علموا دا زمير راجه ک شیطانانو دا پیریان پویو لو كانوا يعلمون کاش پوی دي دا انسانانو دیم راجه کا د زمير کاش دا انسانانم پوی دي یا ولقد علموا راجه کدا ملکین تا دا فرشتگان پویو لو کانو یعلمون کاش پوی دا شاگردانا ولو انهم کچروی دی
دا يهود امنو ایمان راوړې وې واتقوا ځان ساتلې وې د کفر او د شرک نه نو سبا شیو جزاګانې مقدر دي دا یادوي لکان خیر لهما دا بدی د پر غوروي لمثوبه خامخ ثواب من عند الله د جانب د الله نه خیر ډیر غره دي لو کانوا یعلمون کچری وې دی پوی دي لما اثروه نه به غره کړي وې دی تعلیم د سحر لرا په تعلیم د شریعت باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا کاهنا سوک چراغ کاهن تورکی والا تا او ساحرا یا جادوگر تا وصدقه او رشتیا وګڼل بما یقول د چ سوی فقد کفر پتاکید سره دغه انسان کافر شو بما انزل علی محمد په قران باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو دا کار ډیر خلکو کې دی باید چې ځان وساتي دینه ورکی والا ته مورځي